بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو د لر او بر د یو بل اپیسوډ سره زه فیض الوهاب یوسف یم. په ننني اپیسوډ کې به موږ د منکی پاکس په حواله خبره کوو، یعنی ام پاکس چې ورته هم ویلی شي. ام پاکس څه شی دی؟ دا کومه وبا ده یا دا کوم رنځ دی یا دا کوم وایرس دی؟ دا وایرس څنګه خورېږي؟ دا څنګه لګي؟ د دې نه د بچو څه طریقه کار دی؟ د دې نه به احتیاط څنګه کوو؟ د دې علاج څه دی؟ په دې حواله به موږ په ننني ویلاګ کې خبرې کوو. منکی پاکس چې کوم وایرس دی، دا په د دې چې کوم لومړی تصدیق شو هغه په ساوث افریقا کې د دې تصدیق شو. په هغه وخت کې دا کې په دې کې 14,000 خلک چې کوم په هغې کې د دې منکی پاکس وایرس تصدیق شو، چې په کوم کې 4,500 نه سوا خلک چې کوم هغه مړه شوي. د دې نه علاوه دا منکی پاکس چې کوم وایرس دی، دا په کال 2023 کې پاکستان ته راخور شو. په پاکستان کې تقریبا تر اوسه پورې ټوټل چې کوم کیسونه دي هغه 10 ریپورټ شوي دي. په دې کې اوس په ریسنټلی په دې یو څو ورځو کې چې کوم کیس ریپورټ شوی دی هغه د خیبر پښتونخوا د مردان منګا سره تعلق لرونکي یو تن دی، کوم چې په دې لږ ورځو کې د بهر ملک نه راغلی دی. په هغه کې د منکی پاکس دغه وایرس چې کوم دی د هغې تصدیق شوی دی. د هغې سره دغه چې کومه ټوټل شمیره ده په پاکستان کې دا وخت هغه 10 ته رسېدلې ده. د دې نه علاوه ماهرین هم په دغه اړه باندې وایي چې منکی پاکس چې کوم وایرس دی یا کوم وبا چې کوم خوره شوې ده دا انتهایی هغوی خطرناکه ګرځولې ده. د دې وایرس چې کوم دی دا لګي څنګه؟ دا د دې چې کوم سٹارټ کې کوم خبره راغلی وه نو به ویل کېدل به چې دا د ځناورو نه انسانانو ته لګي، خو اوس دا وبا چې کومه ده دا وایرس چې کوم دی دا د انسانانو هم انسانانو ته لګي. او ماهرین وایي چې د دې چې کوم علامات دي تاسو ته به څنګه پته لګي چې لکه د یو تن مطلب دغه وبا یا دغه وایرس ښکار شوی دی. نو ابتدایي علامات کې به ستاسو په وجود تاسو به انتهایي تبئ، ستاسو به وجود انتهایی درد کوي، ستاسو په ملا باندې به درد وي، ستاسو د منده چې کومې پټې دي پټې به ډېرې زیاتې خوږېږي. د دې نه علاوه چې کوم ستاسو کله چې تبه ختمه شي، په دې کې به یو ټایم داسې راشي چې ستاسو به تبه ختمه شي نو په تاسو باندې او بیا دانې راوخېږي. هغه دانې به ستاسو په لاسونو هم راتلی شي، ستاسو په خوله باندې، ستاسو په تلو باندې، ستاسو په سترګو کې هم راتلی شي، ایون ستاسو د خپو په تلو باندې هم دغه دانې راښکاره کیدی شي. دغه دانې بیا داسې 10 ورځې 12 ورځې داسې څه ورځې پس په دې حد له ورسي چې دا به داسې څښا شانتي شي، انتهایي هغه زخم به جوړ شي، خارښ به دا ډېر زیات کړي، زخم به ډېر زیات خراب شي. دا د دې علامات دي چې تا ته دا علامات پتا کې دا سمپټمز پتا کې راښکاره شو. ان کیس نو تاسو وګڼئ، تاسو بیا خپل باره کې غوري شئ چې تاسو ته منکی پاکس چې کوم وایرس دی تاسو د هغې ښکار شوي دی. د دغې نه چې تاسو ته دا هم د منکی پاکس په حواله باندې دا خبر درکړو چې دا لګي څنګه نور خلکو ته به. نو کو ان کیس یو کس دی او هغه ته د منکی پاکس چې کوم وایرس دی هغه د هغې ښکار شوی دی او هغه د نورو خلکو سره کینی، نو د هغې نه هم هغه نورو کسانو ته خورېدی شي. د دې نه علاوه کو ان کیس د چا منکی پاکس چې کوم وایرس ښکار شوی دی او د هغه څه ځای زخمي، نو هغه بل چا سره کینو د هغه هم څه ځای خوږي، نو د هغې ترو هم هغه ته د منکی پاکس وایرس داخلېدی شي. د دې نه علاوه د سترګو په ذریعه، د پوزې د ساه اخیستو په ذریعه، د غوږونو په ذریعه دا جسم ته ستا داخلېدی شي. مطلب دا دی چې دا د یو انسان نه بل انسان ته ډېره په اسانه باندې لګي. بل دا بل څه نه خورېږي. ان کیس د یو کس دی او هغه د منکی پاکس چې کوم وایرس دی د هغې ښکار شوی دی او هغه کوم بستره استعمالي، د ملا ستې ناستې کوم د هغه ځای دی، یا چې هغه کومه تولیه استعمالي یا هغه چې کومې کپړې استعمالي، د هغې نه هم د وایرس چې کوم دی هغه نورو ته د خورېدو اندېښنې وجوهات ډېر زیات وي. د دې نه علاوه دا وایرس چې کوم دی د ځناورو نه په اسانه باندې لګي. په دغه ځناورو کې یعنې شادوګان، منګکان، ګلهري چې کوم متاثره ځناوري هغه هم د دې د اورېدو وجه جوړېدی شي. د دې نه علاوه زه تاسو ته ووایم چې په کال 2022 کې په عالمي سطح باندې دا وایرس چې کوم هغه د جنسي رابطې د وجې هم ډېر زیات دغه وایرس چې کوم دی هغه خواره شوي دي. نو دغه چې کوم تاسو ته ما کوم معلومات درکړل دا د منکی چې کوم وایرس دی د هغې د خورېدو وجوهات دي. اوس خبره کوو چې د دې نه د بچ کېدو څه علاج دی. د دې نه بچ کېدو چې کله تا ته پته ولګي چې په تا کې دا سمپټمز دي، ستا تبه ده، ستا په دانې راختې، ستا وجود خوږېږي، نو ته لاړ شه ټیسټ وکړه.
بیا د دې انجکشن دی کوم ویکسین چې کوم دی هم چې کله ته انفیکشن شي دا انفیکشن چې کوم دی هغه به 14 نه 21 ورځې پورې به دغه انفیکشن پتا باندې چې لګتا باندې بدانی ستا وجود درد کوي ستا باندې به پټي به دي خوږي ستا به تبي نو دا کوم ډیوریشن چې کوم دی دا به د 14 نه د 21 ورځې پورې ستا دغه تکلیفي خو تبا په دغه وخت باندې چې کله ته د ټیسټ ستا مثبت راغی منکی پاکس کوم وایرس دی نو د هغې نه بس پته ځان آیسولیټ کې مطلب کو په کور کې کو په هسپتال کې د دې لپاره مختص واډونه دي خو ان کیس کو ته په کور کې نو کور کې هم ته ځان آیسولیټ کا ویکسین ځان ته سٹارټ کا او د هغې چې کوم پراپر کوم علاج دی پیناډول ګولې دی او چې کوم میډیسن چې کوم تاسو ډاکټر ریفر کوي نو د هغې په وجه باندې هغه به ته استعمالوې نو د هغې سره به نو ستا چې کوم د مرض چې کوم وایرس کوم ته ښکار شوی نو هغه به ستا ختم شي او ته به ریکور شي دغه واحد د دې علاج دی چې په ټایم باندې هسپتال ته لاړ شي خپل ټیسټ وکړي او ویکسین ولګوي